مدینه منوره کې یو صحابي ولاړ دی اس خرڅی په منډی کې بل صحابي پرې راغی په څو باندې دی وایي دا په 500 درهمه دی وایي دا خو د 500 درهمو نه دی دا د 800 دی دا د 800 دی په 500 ولې خرڅی وایي زما وروره ما هم په 800 اخیستی دی په 800 درهمه مې اخیستی دی خو پیسو ضرورت دی راته قرض دی را باندې نو زه وایم خرڅ به نه شي په 800 زه ځکه په 500 درهمه علمه وایي چې څوک داسې ونه وایي چې مسلمان ته غل وي یا مسلمان دی بل مال ته غل وي راځه راشه چې زه تا ته د دې پوره 800 درهمه تاله درکړم دا زموږ صحابه کرامو اخلاق یو زموږ مسلمان چې په ژبې باندې د شاتو نه زیات خواږه او په زړه باندې ازغي ولاړ دي غنې ولاړې دي زموږ مسلمان نو داسې نه دي کول پکار خپل معاملاتو کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق مبارک اپنا کول پکار دي خندا پیشانی په هندوستان کې یو وخت داسې بر صغیر پاک هند کې دا مونږ د یوه جمله مشهوره دی فلانی چې دی دیوالی شو دیوالی دا اصل طریقه سره پخوا زمانه به چې یو سړي کاروبار نه چلېده او دی به کاروبار بیا ډاون شو نو هر دکان مخه ته به ډیوې جوړې وي نو ده به هغه دکان کې ډیوه بله کړه مخې ته نو نورو دکاندارانو به کتلو چې یاره دا صاحب خو چې دی د ده کار روزګار وران شوی دی دا ډیوه به نه کوه نو هغوی به څو ورځې د دې لپاره چوټي کوله دکانو ته به نه راوتل یا به لیټ راوتل فلانی دیوالی شوی دی د دیه لګولې دي ډیوې لګولې دي دې مطلب دا دی چې سړي کاروبار ډاون شوی دی څو ورځې به دوی دکانونه نور پر کلو چې دلته ګاهک راشي او دی په بره باندې روان شي نن زموږ مسلمان څه کوي فلانی تاله په 50 زره کوي زه تاله په 40 زره راشه مانه ول امیر علیه سنت فرمایي ضیاءالدین مدني رحمت الله علیه نه چاته پوسو کې تا په زمانه کې د مدینه خلکو تجارت څنګه و د مدینه خلکو تجارت څنګه و وای د مدینه خلکو تجارت داو چې گاونډي په گاونډي باندې نظر ساتلو چاته بچ گاک نو ورغله بیا په یک ورځ باندې د دکان وختي بند کو چې زما سودا شوه دا چې د فلانی له موشي او کچا خواته با گاک راغه نو ورته بیا صاحب زما غبر ور من سودا نه د شوه ورشه اغنه واله مم سوایمیم زما واړه ما متاسف دي کول لګ دی وی خو په هغه کې بیا برکت وي په هغه کې یو خوند وي ا برکت څه شی دی ا برکت دا چې تا کور کې به بیمار نه وي ا برکت دا چې تب هسپتالو ته بار بار چکر لګي برکت دا چې الله تعالی اکسیډنټونو نه وساتي برکت دا چې الله تعالی هر قسم آفتونو نه وساتي خو موږ مسلمان څوک موږ مسلمان خو ارزي کې د عقل اسانو ته منډه ورکو او راکاږي چې نه زه فلانی کور جوړ کړه چې زه هم کور جوړ کړم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الدنیا خضره حلوه اے زما امتیانو دنیا سرسبز و شاداب او خوږه دی ګورې دې کې م پرېوځئ چې پرېوځئ بیا به دې نه تاسو راونوځئ نو ما عزتمندو لږ مونږ په دنیا کې پرېوتي یو